बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नखमन सराज़म इरफान खान और ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। नन د پیښور های کورټ یو فیصله مخې ته راغله کوم یو ریټ پټیشن چې دوه زنانه وکیلانو کړی و او په هغې باندې د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید صاحب ډي جی پی ټي اے پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي ته هدایت ورکو چې کوم یو اپلیکیشنز دی ایپ ټیک ټاک په هغې باندې دی فوري طور باندې پابندي ولګولی شي. دا ریټ پټیشن کم خلکو دایر کړو کوم وکیلانو دایر کړو د دې په شا باندې د هغوی مقصد سو موږ منن تاسو ته هغوی سره ملاو او هغوی به موږ دغه مقصد نه خبرې چې هغوی دا ریټ پټیشن په پیښور های کورټ کې ولې کړو دغه د ټیک ټاک ایپ خلاف. خو فهیم صاحب د هغې نه مخکې موږ لږ شاته ځو او ګورو چې دا ټیک ټاک دی څه د کومې بلا نوم دی چې د هغې د وجې نه دومره په معاشره کې وایي خرابي خورېږي. ما لږ ریسرچ وکړو او ما اعداد و شمار مخې ته راویستل نو دا د چاینیز یو ټیکنالوژي کمپني ده چې د هغې نوم دی بایټ ډانس او هغه په 2016 کې هغوی یو اپلیکیشن یو ایپ تیار کو خو دغه ایپ هغوی صرف د چین دپاره تیار کړی او مقامي طور باندې د هغې نه هغوی څه ویډیوز شیر کول شروع کړي. هغه ایپ ډیر زیات مقبول شو په نوره دنیا کې هم او چې کوم دی وخت کې موږ سره اعداد و شمار ما کله کتل په 2019 نه بعد چې کوم ریسرچ شوی په دې باندې نو هغه وایي چې 1.5 ارب یعنی یو ارب 50 کروڑه د 2020 د شپږمې میاشتې پورې د دغه صارفینو یا د استعمالونکو خلکو په ټول دنیا کې دنیا آبادی موږ وایو چې اوه ارب ده نو په هغه کې د 2 ارب پورې د خلک ټیک ټاک ایپ استعمالوي. پاکستان کې فهیم صاحب دغه شمیره چې موږ مخې ته راوړو نو هغه 20 میلیون و 2 کروڑه خلکو. خو چې کوم د 2019 کالونو په هغه کې ډېر تیزی سره د دې په استعمالونکو کې فایده په هغه کې اضافه راغلی ده او ټول نه زیات صارفین فهیم صاحب هغه چې کم کوي نو هغه د هندوستان نه د بھارت نه مخې ته راغلی دي 190 میلیون 19 کروڑ تقریبا 20 کروڑه پورې رسی ځکه چې دا د یو شپږو میاشتو مخکینه اعداد و شمار دی. امریکا کې 4 کروڑه 10 لکه، ترکی کې 2 کروڑه 13 لکه، روس او پاکستان به تقریبا یو عمرو چې 19 میلیون یا 20 میلیون. د دې صارفینو دا په یو کال کې بیا 2019 اختتام پورې کوم رپورټ مرتب شوی دی د هغې مطابق او ډېر تیزی سره په دې کې اضافه کیږي. لږ ما نور وکتل چې کله پیښور های کورټ فیصله مخې ته راغله نو آیا نور ملکونه هم د شته چې هغوی په ټیک ټاک باندې پابندي لګولې ده یا هغوی په دې باندې تحفظاتو اظهار کړی دی؟ نو ما وکتل چې کله په امریکا کې تیر انتخابات او ټرمپ ایڈمنسټریشن د هغوی یو اناونس کړی و په 18 سپتمبر 2020 باندې چې په امریکا کې به خلک ټیک ټاک نشور نشي ډاونلوډ کولی او د هغې په شا باندې یو وجه وه چې د بیجینګ او د امریکا ترمنځ کله حالات خراب شو. د دغه نه هم مخکې انډونیشیا اولنې ملک و چې هغې په ټیک ټاک باندې پابندي لګولې وه او 3 جولای 2018 باندې څه داسې کنټینټ هغوی خواره کړي وو چې هغه وایي دغه فحاشي خورئ. بھارت هندوستان هغه دویم ملک دی. په 29 جون 2020 باندې د هغوی وزارت الکترونکس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي سمیت 58 داسې اپلیکیشنز وو د چین چې په هغې باندې پابندي ولګوله او دا ځکه چې کله هلته یو پیښه مخې ته راغلې وه هغې کې 20 بھارتي فوجان هلاک شوي د هغې په وجه باندې. مصر په 27 جولای 2020 باندې 15 زنانه ته 2 کاله قید د پاره هغوی ولېږلي جیل ته ځکه چې هغوی دغه ټیک ټاک په ذریعه باندې یو ویډیو اپلوډ کړی وه خوره کړې وه چې په هغې کې هغوی عوامي اخلاقیات یا د هغې معاشرې اصلاح نه کوله او هغې غلط رنګ هغې ته ورکړی شوی او هغې ته په 2 کاله جیل ته لیږلی شوي. نن پیښور های کورټ هم د هغې د پابندۍ فیصله وکړه. دا پیل دل نه د عرفان صاحب دینه مخکې هم مونږه دغه پابندي کتلې ده او صرف دا پابندي نه ده که مونږ وګورو نو لاهور کې یو کیس مخې ته راغلی و فیملی کورټ ته چې کله یو زنانه رابطه کړې وه کورټ سره چې مالا زما د خاوند نه تاسو خله راکې ولې چې هغه ما منې کوي چې زه بیګو چیټ په نوم باندې یو اپلیکیشن دی هغه استعمالوم او هغه وایي دا مې استعمالوه ولې چې دې کې فحاشي ده خو دغه اپلیکیشن په ذریعه زه روزانه کم از کم 1500 روپۍ ډېر په
اسانه ګټلی شم کوم چې د میاشتې تقریبا 45,000 روپۍ جوړیږي نو زه خاوند سره نور کار نه کوم ما دا غنا بیا لګیا تاسو خبرو کړه د فحاشي حواله سره د انډیا خو پورا حساب کتاب بدلو او وی زکه دا اپ بند کول چې دا وی چین ته فائدہ نه ورکوله چین سره مسله وا خو بهرحال کومه د فحاشي خبره کوو نو دنیا کې دنیا خبره کو د وخت چې کومه پون انډستری دا هغه تقریبا هغه کې د کووډ دوران د یو کال کې د نشپګ ارب ډالر د هغه چې کوم خپل حجم دی هغه کې اضافه شوی دا 35 ارب ډالر نه 41 ارب ډالر ته ورسېدا بیا ما وکړه یو ویب سټ ته هغه چې د بیسیکلی پوره دنیا کې دا ګوري چې څومره خلک کم یو اپ څومره استعمالي ګلوبل سټیټس کاونټر اګه د پاکستان ته لاړم او د پاکستان چې کوم دغه کې هغه فګرز ورکړي دي ټولو نه زیات زموږ خلک فیسبوک استعمالي چې 71% دغه شمیره ده دا اوسنه خبره لسات مخکې ما چک کړه بیا غنه پس پینټرست یو ویب سټ ته هغه استعماليږي 9.94% خلک هغه استعمالي ट्विटर 8.65 इस्तेमालीगी यूट्यूब 5% इंस्टाग्राम 2.93 और बया पास रेड 8 यो वेबसाइट ते रेडिट आगे चिकम दे इशारिया 5% इस्तेमालीगी दे कि योजे के हम उन कतल च माता आगे की द्वी दा ओखई च टिकटॉक सुमरा खलक इस्तेमाली लक दिन हम कमश मेरा दागे دا کسان داغه نه ټریفیک داغه ډیر زیات دی اوس خبره دا ده چې ټیک ټاک استعماليږي نو ډیر لپاره موږ څه قانون شته چې موږ بس وکړو پاکستان یو قانون 2017 کې پاس کړ 2016 کې بخنه غواړم پریونشن اف الکترونیک کرائم ایکټ پیکا وته ویل کیږي هغه قانون باندې تر اوسه پورې حکومت عمل درآمد اونکو اې کې دا خبره کلیر وا چې تاسو سمره هم کمپنیانه ډیجیټل پلیټ فارم یې تاسو به پاکستان کې د خپل دفتر کولاوي که یوټیوبي که انسټاګرامي که فیسبوکي تاسو به دلته پاکستان نه کار کوي علي به خبره مخ ته ځي ولې چې مونږه تاسو سره رابطه کول شو اسانتیا وي د زیاتره دفتر صرف او صرف په انډیا کې دي مونږ چې خپل درخواست ورکو نو انډیا په ذریعہ یې سره رابطه کوو او انډیا کا درخواست سره نن دا خبره پېښور های کورټ ته ډي جی پی ټي موکړه چې مونږ درخواست ورکړې دی هغه ته چې دا قابل اعتراض مواد یا فحش مواد دا دنه لری کې اوس پورې هغه مونږ له جواب داغه نه دی راکړي هغه مونږ له جواب نه راکړي فیسبوک آی ډي اکثر هیک شي نو بیا زمونږ اف ای اس هم اختیار نشته دا ریکوست مونږ لګو امریکای ته بیا دا غوي خوخه دا هغه بندي نه بندي هغه کله بیا مخې ته راځي تاسو د انډیا خلاف سپوسټ وکړو نو بیا هغه کې دونه وخت نه لګي هغه باندې خبرې کوو هغه سره باندې ویم چې دا چې کوم ریټ پټیشن ټیک ټاک خلاف شو سارا علي خان ایډوکیټر موږ سره موجود ده تاسو به هغه نه هم وکړو سارا علي خان به تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو مهرباني مننه سارا بي س داسې تاسو ته خبرې مخې ته راغلې س تاسو داسې ویډیوز کتلیو په ټیک ټاک باندې چې تاسو د دې خلاف پیښور های کورټ ته تلاړې او تاسو دغه مطالبه وکړه چې په دې دی پابندي ولګولې شي دا چې زما سره خو خپل دا اپ شته دی نه مال چونکې ما سره کمپټیشنر او هغه ما سره دغه کو ما سره کانټیکټ کو هغه ما ته دا چې کم پکچرز و دا ما ته اپلوډ کو ما ته رولېګل چې هغه ما وکړه نو ما ویل دا خو مونږ ایز ا اسلامیک کنټری کې اوسېږو اسلام کې خو د دې شي اړو اجازت شته دی نه اکارډینګ ټو د کنسټیټیوشن چې تاسو وګورئ آرټیکل 2A هغه وایي چې اوبجیکټیو ریزولوشن چې خبره د قرارداد مقاصد راله نو هلته مونږ بیا باونډ یو چې مونږ به خپل لایف خپل دا چې کوم روایات دي هغه به مونږ د قرآن او د سنت تابع کوو به نو دا خو زمونږ ګورئ په مذهب کې هم د دې اجازت نشته زمونږ کنسټیټیوشن هم د دې اجازت نه ورکوي نو ما ویل چې دا زمونږ په کنسټیټیوشن کې د دې اجازت نشته دا د آرټیکل وایلیشن دی نو دیر فور ما چې د دې باندې ریټ وکړو سارا بیبي تاسو کوم ذکر وکړ چې دا د صفاش ویډیوز دي چې هغه زمونږ آئین سره سمې نه خوري زمونږ آئین کې خبره کلیر ده چې دا به مونږه دی خوا په پاکستان کې دننه اسلامي جمهوریت پاکستان کې دننه د اجازت نشته لري او مونږ ګورو دغه ویډیوز کم چې په ټیک ټاک باندې دي اومقه سه په ټوئیټر باندې هم شته په فیسبوک باندې هم شته او په انسټاګرام باندې هم شته او دا ټول فحش ویب سایټ چې دي ډېر په اسانه پاکستان کې دننه کولاویږي که پی ټی ای بندم کی هغه د لپاره خلک یو آسان سافټویر ډاونلوډ کی او وی پی این په ذریعہ دوباره کولاو کی زمونږه د ارس کې پی ټی ای چرته ولاړه ده آیا دا به یو کس را پاسی های کورټ ته وځي بندي کی دوباره به کولاویږي او که د پی ټی ای ذمہواری هم پکې شته ګورې دې کې د ګورنمنت شو ټیک شو د ټولو نه پهله ریسپانسیبিলিټي خو د ګورنمنت ده ټیک شو هغې نه پس بیا زموږ سټیزنز ده ټیک شو تاسو چې یو اپ کولاوئ یا سم کوئ نو دا ټول هر څه د پی ټی ای د لاندې راځي که نه پی ټی ای چې یو شی جوړوي هغې دپاره پکار دی چې پروپر لا جوړه کړي
پراپر دغه رولز جوړ کی پراپر دغه ریګولیشن جوړ کی کنه یو شی چې لکه اوس ټیک ټاک ته نو هغه چې په نور ملکونو کې بین کیدی شي پاکستان کې ولې نشي بین کېدی لایک تاسو اگزامپل وګورئ بنگلاديش کې بین شوی دی ملیشیا کې بین شوی دی نو وی آر د مسلم کنټری کنه نو پکار دا چې دلته بین شي او چې دلته تاسو دا نشئ کولی اټ لیست بیا په دې چیک اینڈ بیلنس ساتل پکار دی چې کوم ان اپروپریټ کانټینټس دی یا کوم پورنوګرافي ده یا کوم ولګریټي ده دا چې په دې کوم روانه ده نو پکار دا چې په دې باندې عمل وکړي سارا بیبي چې کوم تاسو ریټ پټیشن کړو کوم په هغه کې نن ارګومنټس کېدل د پی ټی ای حکام هم راغلی او ډایرکټر او یا ډي جی او دغه ارګومنټس کله کېدل نو د هغوی څه رائے وا د هغوی عدالت ته څه جواب او هغوی سو ویل چې او دا فوري تور باندې مونږه بندولې شو یا نه مونږ سره د هیڅ قسمه ټیکنالوژي یا اختیار نشته جی هغه وویل چې موږ سره داسې کانټریکټ داسې نه دی ساين شوی چې موږ دی باندې عمل وکړو بل هغه دا وویل چې دغه فوکل پرسن کم چې کم کینی هغه په دوبۍ کې دی او چې کم د دې هډ کوارټر دی هغه په سنگاپور کې دی نو کیسر صاحب ورته هم دا ویلې چې تاسو دا نشئ کولی نو څو پورې دا نشي کېدی نو کاینډلی دا تاسو نن بند کې جی تا ته سارا بھی تاسو کرو کچھ دا ټول پورنوګرافي دا او ان اپروپریټ مواد په دې باندې پروت دی هر چا ته پته را چې دا ارسشته دی پی ټی ای چې کوم یو قانون اغوی سره د وخت کې لاس کې دی پی کا پنوم باندې اغوی پاغه باندې عمل درآمد ولې نه کوي لکه اغوی سره اختیار شته چې دا اپ دی خوا ک اغوی خپل دفتر نه کولاوي فیسبوک خپل دفتر نه کولاوي یوټیوب نه کولاوي مونږه بندول شو نو ولې نه بندي نو ګوره هر یو زموږ چې کوم ادارې دي نو د هغې باندې د ګورمنټ کنټرول دی کو تاسو جوډیشري وګورئ په هغې باندې د ګورمنټ کنټرول دی کو تاسو لیجسلیشن وګورئ ګورمنټ کنټرول دی تاسو ایگزیکټیو ده نو ګورمنټ کنټرول دی نو پکار دا د مونږ یو هغه په دغه کې پولیټیکل ساينس یا سیاست کو چا ویلی وي نو هغه کې تاسو ګورئ یو سپریشن اف پاور دی ټیشو بیا چیک اینڈ بیلنس سیستم دی تاسو خپل ادارې چې د سپریشن اف پاور ته پرې دی بیا هغې باندې چیک اینڈ بیلنس وساتئ دا خو نه چې لکه اوس یو فوج دی هغه به راځي هغه به د سیاست خبره کوي یا یو سیاست دی هغه به په فوج کې انټرنس کوي یا یو جوډیشل کس دی هغه به چې دی هغه د پولیس کار وکړي یا هغه ټیچر شي یا نو هر یو اداره د خپل کار په خپل دایره عمل کې کوي کنه نو پی ټی ای چې د کوم د تاسو چې دا کوم لا یادوي دا خو جوړ شوی دی خو په دې باندې عمل ځکه نه کیږي چې په هغې باندې هم ریسپانسیبلیټي ده نو پکار دی چې دا تاسو یو ایپ جوړوئ نو تاسو په هغې باندې چې کوم لاز دي ریګولیشن دي هغه چې نه کیږي بیا تاسو هغه ایپ ما الاو کوئ سارا بیبي چې کوم دغه هیرینګ نن کېدو یا وشو یا کوم فیصله مخې ته راغله ان کیس که هغه نه امپلیمنټ کیږي نو د هغې لپاره بیا سزا څه ده که پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي د پیښور های کورټ کې دغه فیصله نه امپلیمنٹ کوي په هغې باندې عمل درآمد نه کوي نو آیا د دغه ډي جي صاحب خلاف یا دغه ادارې خلاف څه سزا ده نو بیا به دې کې سزا دا وي چې کنټمپټ اف کورټ به پکې کېږي او بیا د جج خپله خوښه ده چې څه سزا ورکړي سارا بیبي دې نه مخکې هم دغه ټیک ټاک بین شو زما په خیال کې د لاهور های کورټ فیصله وه هغې پرانا کې ټیک ټاک بین شو او بیا هغې نه پس خبرونه مخې ته چې زموږ ګاونډی هیواد چین اډر خفه شو په دې باندې او د هغه خفګان اظهار نه پس بیا موږ هغه پابندي ختمه کړه نو که هغه پابندي نه قایم پاتې کېږي نو د دې پابندي بیا څه نه پس جواز جوړېږي ګورې مونږ خو بین کولو خو خیر مونږ داسې څه خبر نه کړو خو مونږ ټو سم ایکسټینټ چې کوم ټایم کوم ځای کې د کنسټیټیوشن وایلیشن کېږي تر هغې خطه پورې مونږ ګورې انټرټینمنټ اگینسټ نیو خو چې کوم دا انټرټینمنټ تھرو دس ایپ چې کوم دا کم دی نه دا مونږ ته کوم مواد ملاویږي نو دا انلیګل دی ان اپروپریټ دی زمونږ دغه حده پورې کنټینټ و باقي چې کوم دی بین ولګولو نو کو دا بین نشم کېدی نو مخکې فورم شته په هغې باندې هم په دې خبره کېدی شي صحیح ډیره مننه سارا بیبي عرفان صاحب دې کې دوه درې خبرې دي ټی لګیا دي چې انټرنیټ استعمال حوالې سره ما هغه لیست کته نو هغې کې دا راغی چې پاکستان ټیک ته نیټ ډېر استعمال لګیا دي پاکستان کې تقریبا 7 کروڑ 63 لاکھ صارفین د وخت کې نیټ استعمالي پورا زموږ آبادی تقریبا کوم وګورو نو 33% نه زیات خلک دي چې ته نیټ فیسلټي شته دي او بیا نه پس 3 کروڑ 70 لاکھ هغه دي کوم چې سوشل میډیا اپس استعمالي مختلف اپس استعمالي د کې کومګه د نیټ پویا استعمالو چې یو کس نیټ څنګه استعمالي آیا په خپل خو خراب ویږي او کنه پاکستان په دنیا کې په 140 نمبر راځي تقریبا 200 ملکونه دي آی کې په 140 باندې راځي کومګه په نیټ استعمال باندې هغه څه نه پوي اوس د کې دنه دوه خبر رااله سارا بیبي دا وې چې دا ریسپانسیبিলিټي دا
پی ټی ای د چا په خپل The government. گورنمنت ته ولې وا قانون درآمد نه کوي ولې چې موږ ته پته را چې د پیکا کې دنه چې کله خبره رااله چې اني ټایم اني اکاونټ بندې دي شي موږ کتل چې خلک صحافیانو اکاونټ ځای لپاره بند شو ولې چې د حکومت خلاف هغه خبرې کولې داسې کسان اکټیویسټو چې هغه د ادارو متعلق کوېسچنز کول هغه بند کړي شو نو که دغه ادارو دغه طریقې کار وي چې هغه صرف دا اختیار ډیره پر استعمالي چې ته ای خلاف خبره نشي کولې کاغه پی ټی ای وي کاغه داخله وي یا حکومت وي او دا هغه قانون په پټاوي کې ځان مخ تراولي هغه طریقې سره هغه قانون وروړي چې صرف خپل فائدہ ګوري نو بیا خلک دا شی نه مني فهم څه دي کې داري ګوره چې کوم الریډي یو قانون شته یو لا یو موجود دی خو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي بیا دا د له خبره یا د له جواز ورکول چې د فوکل پرسن په دوبۍ کې ناشته د دې هډ کوارټر په بیجینګ کې سنگاپور کې دی یا چرته هم دی یا فیسبوک انتظامیه دا هغه زمونږ نه کیږي خو چې تاسو کوم دلته الریډي اختیار دی نو تاسو هغه کولای شئ ورچ کله عوامي دباو عوامي پریشر مخه ته راشي نو بیا هم دغه سرکار هم دغه حکومت په یوټیوب باندې 2-3 کاله پابندي هم ولګي خو چې کله معاملات هم دغه شانت نارمل وي نو هغه خلک بیا گاونډي هیواد خفه کولې نشي سفارتي تعلقات زموږ اس هم د نور ملکونو سره خراب دي هغه سره هم په دغه خراب شي خو تاسو ته ماته یو څو ملکونه درکل انډونیشیا دی بھارت دی یون امریکا دا مصر دی بنگلاديش دی چې پاغي کې په دې ژوند باندې ډیر زیات د تحفظات او اظهار شوی دی خو چې دی کې استرالیا هم د دې خبرې د هغوی حکومت د احکامات ورکړو چې تاسو تحقیقات وکړي د جاپان حکومت هم دا ذکر کړو چې تاسو د دې خبرو تحقیقات وکړي چې کوم پرایویسي دا هغه په ځای باندې پاتې شنو پرایویسي چرته په ځای باندې پاتې کیږي دغه ما زه بیا خبر دادا د پی ټی آی خبره کو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي فیم سے کوم ذمہوار دي چې کوم ذمہوار دی د چا کار دا دی او چې کوم قانون موجود دی د هغه مطابق هغه کار وکړي نو نه به دغه عدلیه ته خبره زی نه به بیا میډیا ته خبره زی خو په صحیح مانو کې هغه د خپل کار وکړي او یقینا چې هغه کار نشي کولای او هغه ته په دې کې ډیر زیات مشکلات دغه آنلاین چې کوم دی وخت کې دا اپ ته ټیک تا هغه بند کړي شو د کې چې کوم یو نیگیټیو سایډ موږ ګورو نو پوزټیو سایډ هم شته دی او هغه نه موږ سترګې نشو پټولې په دغه اپ باندې د ډیر کسان موږ وکتل چې هغه دې په ذریعہ باندې مخه ترال او مشهور شو موږ کتل چې دا پارټیانه کم ځنه کیږي زما غاړه د پارټي کیږي لګیا دا هغه هم دغه سوشل میډیا مخه نه راغلی ده بیا هغه نه پس موږ کتل چې خلک صرف د خیبر پختونخوا ځوانان که په یو کال کې 3 ارب روپے ګټي هغه هم دغه آنلاین نه ګټي اې کې دنه یوټیوب هم شامل دی فیسبوک هم شامل دی دا غوي خپل فریلانسینګ هم شامل دی او دغه اپلیکیشن هم شامل دي دغه اپ په ذریعہ خلکو خپل فالوور سیوا کړی دي او مقامی برانډز لپاره هغه دی وخت کې تشهیر کوي لګیا دي نه پیسې ګټي لګیا دي صرف طریقه سټریم لاین کول دي دغه سټریم لاین کوي بس او دغه ذمہواری نشته تاسو د دې خبره د استعمال کوي چې استعمال بالکل تاسو کوي او خو بیا دا موږ ته قتل په کار دي چې په دې سوسایټي کې په دې معاشره کې هر یو کس دا ویل په کار دي چې د دې د استعمال کسو ښه استعمال کوي نو د هغه فائدې ډېرې زیاتې دي څنګه تاسو د هغه د ذکر کوي چې خلک دینه پیسې ډېرې زیاتې 4 ارب روپے یو کال صرف خیبر پختونخوا دلته هم کې دغه لپاره یو اداره قائم ده نو هغه سکار کړدګي دا اوس پورې هغه سره کړی دي تاسو په هغه هم لګرنا واچوي د هغه سره پرفارمنس دی عرفان صاحب خبردار کنه چې مونږه خپل ظلمي کول چې دی اپ یو نه مونږه هغه اچانک دغه سایبر ورلد ته پرېخې دی اوس سایبر ورلد کې دنه روان سي دي هغه بزان ټرین کوي څنګه مونږه یا خپل ماشوم چې دی هغه بالکل لري ساتو چې هغه بالکل موبایل نه استعمالي او یا چې کوم څنګه بل ټاپک هم دی آنلاین ایجوکیشن حواله سره هغه کې هر یو ماشوم خپل گیجټ استعمالي هغه گیجټ کې دنه هغه سګوري کم ویب سایټ ته دي کم اپلیکیشن ډاونلوډ کوي هغه کم هدا پور هغه استعمالي د شیسته د مونږه مور پلار نه ګوري هغه ته کده ټي وي ډرامو نه ټایم ملو شي یا دفتر نه ټایم ملو شي یا خپل د مرګرو واتس اپ ګروپونو ټایم ملو شي نو د بچو دا موبایل به هم لګ چکی چې دنه سدي او دا فرق چې کم دی وخت کې زمونږ مور پلار کې او د نوې مور پلار کې راغلي دغه هم دغه دی چې زمونږ مور پلار به بچو باندې هر وخت نظر ساتي چې کوم د دې او هغه سکي هغه په جیب کې روپے نن زیات رانه ولې زیات راغلي دا نن سبا غوي نه کوي دا ډېر آسان کار دی چې کوم بنیادی ځمېداري جوړیږي نو بده کې سرکار هیڅ قسمه ذمہدار نه دی او دا ذمہداري ټول زیات ده والدینو دا چې هغه خپل بچو باندې چیک ساتي هغه خپل بچو باندې نظر ساتي چې تاسو کوم ذکر کوي چې دوی ته ډرامونو فرصت ملاوي شي دوی ته د نور هغه خبرونه مصروفیاتونه فرصت ملاوي شي وخت ملاوي شي نو دا به الدا شي زونه اې بچو موبایل چیک کیا خو هغه کوم چې کله کده کار وخت وي د آنلاین ایجوکیشن تاسو ذکر کو یا د وخت تفریح لپاره هغه خپل ماشوم لپاره موبایل ټابلیټ څور کوي نو دغه یو غنټه نیمه غنټه ټایم په کار دا چې دغه سره خلک خپل مور پلار او هغه خپل بچی ته ګوري چې دا په موبایل کې په دی وخت کې
څه ګوري دا څه دومره ګران کار نه دی چې نیمه ګنټه یا ګنټه هغه دغه ته ورکی خو بهرحال والدین په خپل باندې هم خپويږي او هغه د خپل بچو تربيت چې دی نو هغه خکول غواړي نه چې هغه غلط لارو طرف ته لاړ شي هغه په غلط لارو باندې یا غلط سایټس طرف ته هغه لاړ شي او هغه ذهن چې دی ماشوموالي نه بدل شي ورته شان دماغ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او چې کوم صورتحال مونږه پرون تاسو مخې ته راوړو نن هغه حواله سره د خیبر پختونخوا دوه محکمو خپل نوټیفیکیشن جاری کړ پهلا اعلامیه مونږ ته د هایر ایجوکیشن نراله چې د پیښور ټول یونیورسيټانه اغوي بند کړي ټول کالجز اغوي بند کړل او دا وی چې اوس با ټول نظام آنلاین وي باغ نه پس چې کوم الیمنټری اند سیکنډری ایجوکیشن دی سکولونه دي اغوی هم خپل اعلامیه جاری کړه او اغوی هم دغه ټول ادارې 2 هفتو لپاره 28 مارچ پورې بند کړي د ګل د روزنه عرفان صاحب ادارې بند شوي او دا خبره مونږه پرون هم ډیسکس کړه چې پلان بسوي اوس لکه بیک اپ پلان څه دی پیښور کې کوم سره ټولنه غټ یو کیمپس ته پېښور یونیورسيټي دا بیا خیبر میډیکل یونیورسيټي دا انجینیرینګ یونیورسيټي دا اګریکلچر یونیورسيټي دا اسلامي کالج یونیورسيټي دا سرکاري یونیورسيټي دي بیا غنه پس کومګه لګ ورزو کالجز طرف ته ساينس سپیریئر کالج دی ګورنمنت کالج دی بلاشه کالج هم مونږ سره شته د زنانو کالج هم سره ډسټریکټ ګورنمنت کالج مونږ سره دی الته وس کیږي او سکولونو کې وس کیږي نو دا صورتحال چې کوم د آنلاین ایجوکیشن دی دې کې په ادارې سره کوي تاسو موږ کو دې وخت کې موږ سره محمد نعمان صاحب ټلیفون لاره موجود دی کوم چې ترجمان دی د پیښور یونیورسيټي نعمان صاحب تاسو پروګرام کې هر کله وایو بسم الله الرحمن الرحیم ډیر شکریا فهیم صاحب مهرباني نعمان صاحب دا راته نعمان صاحب چې نن اعلامیه جاری شو او د ګل د روزې نه با یونیورسيټانه بندي وي د 2 هفتو د پاره یونیورسيټانو پلانینګ څنګه دی ستاسو یونیورسيټي غټه یونیورسيټي دا وی پلان څه دی آنلاین سیستم به څنګه روانيږي ګوري دا خو کووډ ویو 3 یادېږي نو یقینا اکا ایز پر پاس پریکټس چې څنګه تیر کال د مارچ چې کوم دی 2020 نه او دا پاندیمک راغی او ورو چې کوم دی ټیک شو ډیر زیاته ګرانه و په سٹارټ کې لکه آنلاین لرنینګ او ټیچینګ چې کوم میکانیزم دی نو دا اډاپټ کول او بیا دا د باندې ځان په کول یقینا ډیر یو چیلنجینګ کارو خو اوس الحمدلله چونکې یو کال تقریبا پریکټس وشو سټوډنټس هم دا غینه واقف شو او ټیچرز چې کوم دی هغه چې بالکل ټرین نو خو اوس اټ لیست په دې پوه شو چې دا موږ څنګه هندل کوو نو عمر شانتي به ایز پر پاس پریکټس چې دی آنلاین کلاسز چې دی آنلاین ټیچینګ اینڈ لرنینګ چې کوم میکانیزم دی بس هغه اډاپټ کړي نومان صاحب تاسو چې کوم د پاس خبره کوي د ماضي خبره کوي نو د پیښور یونیورسيټي سره چې زمونږ کوم اطلاعات دي تقریبا سر 900 پورې با سټوډنټس وي د مختلف ډپارټمنټس یا دینه به هم زیات وي چې کوم زمونږ قبایلی ضلع دي هلته انټرنیټ سرویس نشته 3G 4G نشته نو الته بسنګ هم هغه شانته د ماضي کې چې کوم وی چې الته به انټرنیټ اکسس نو الته به سټوډنټس بیا لایل م پاتې شو هغه به کورس پورا نه کو هم هغه شانته به وي بالکل شروع کې ډیر زیاته ګرانه و تاسو خبره تي دا سٹارټ کې چې کوم ریموټ ایریاز کې چې کوم زموږ بچیان دي سټوډنټس نو هغه ډیر زیات ایشوز هغه به چې د آنلاین ټیچینګ لپاره کلاسز لپاره ایگزام لپاره هغه ډیر غټ سفر کوو د خپل رستپات علاقې نه براتل او یو داسې ځای ته براتل چې کوم د انټرنیټ څلګ ډیر فیسیلیټي ونه الته براتل نو ګرانه و ډیر چیلنجینګ وو خو بیا هم چې نو اوس داسې چې په خو نو چې کوم هاستلز دي نو هغه د داسې علاقو سره تعلق چې کوم لري کوم سټوډنټس دي چې د هغه سره د انټرنیټ فیسیلیټیز نشته لري نو یقینا د هغه لپاره خو هاستلز کې اکوموډیشن دی خره ځکه چې هاستل کې وته انټرنیټ شته او چې هغه سټوډنټس چې کوم د داسې علاقو سره دي چې هغه کې نت فیسیلیټی شته نو هغه ته دا دغه د شي هغه لکه خپل کورونو نوم آنلاین هغه څه څنګه چې مخکې کړو نومان صاحب دا ګیله مخکې هم راغلی و څه ټیچرانو په خپله دا اقرار کړو چې مونږ کله آنلاین کلاس اغسته او زه لګیا وم ما ته پته نه د کلاس کې یم نه زه د اپلیکیشن نه بار کړی وم صرف ما ځان سره خبرې کولې هغه د ګیجټ په استعمال هم نه پوهېده د یو کال کې دننه اوس دا دریم ویو راغی څه ټریننګ شوی د ټیچرانو دپاره چې هغه ټرین شي هغوی سره ګیجټ شتم او که نه دا کتلی شوي دي زما نه د خیال چې نن دور کې داسې څوک چې دغه سره سمارټ فون نه شته نومان صاحب شته
او جی خو موستلی چې کوم زمونږ کوم سټوډنټس دي او کوم فیکلټي دا نو دوی خو غري دا دا زه تاسو ته منم چې داسې فیکلټي هم چې هغه بالکل د ټیکنالوژي نه اویر نه او داسې خو هغه به اسسټنټ داسې بل کولیګ بو سره یا سټوډنټ بو چې کوم دی مرسته کوله په هغه میکانیزم کې او دا شک نه چې مسله وا او دا د کوم شک چې یې چیلنجینګ او ګرانه وا شروع کې ډیره ګرانه وا او نومان صاحب آنلاین سے سنټرلایز سیستم جوړ کړی دی بشار یونیورسيټي خپل ځان لپاره جی بالکل لکه زموږ خو ال ام اس سیستم هم شته دی لرنینګ منیجمنت سیستم چې هغه کې سټوډنټ چې کوم دي نو هغه خپل اسایمنټس ټایملی جمع کول شي خو چونکې دلته کې دغه سیس دی چې موستلی لکه ګوري په انلاین کې چې کوم دي دوه میکانیزم دي یو د ال ام اس دی چې کې تاسو مخامخ کېږي نه د جی بالکل یو بل د اسایمنټس وغیرہ لپاره اسایمنټس جمع کېږي او بالکل او بل چې کوم دی لکه څنګه چې ګوګل میټ شو یا نور د زوم اپ شو جی بالکل نو هغه کې خو یو بل مخامخ کیږي او زمونږ زیاتره فیکلټي سټوډنټ چې کوم دي دا پریفرنس دي چې دی یو بل ته مخامخ شي یو بل ته مخامخ شي او انټریکټیو سیشن دی وشي او پکې سټوډنټ هم کې خبرې کول شي او ټیچر هم هغه اوري لایو نو بالکل لکه دا په پاس پریکټیس کې دا و چې سټوډنټان به کوم دي هغه په سافټویر کې واغه موجود او هغه به دا پارټیسیپیشن نومان صاحب چې کوم ځای کې انټرنیټ اکسس نشته بیا زه د هغه ځایونو خبرې کوم صرف د قبایلی ضلع نه کوم نور هم زمونږ د سیب ایریاز دي چې هلته انټرنیټ فیسیلیټیز نه وي یا هلته شانتي صحیح کار نه کوي هغه سټوډنټس بس کوي هغه سره بس کوي جی دلته کې زه یو خبره زه اډ کوم چې کله آنلاین ټیچینګ وشي نو بیا سټوډنټس چې کوم دي هغه بیا د آنلاین ایگزام ډیمانډ هم کوي لکه دا تاسو ګوري لکه تیر ورځو کې چې کوم دی د آنلاین ایگزام باندې هم ډیر سټوډنټان راپاسېدلو احتجاج شو جی بالکل چې زمونږ کلاسز چې کوم دي آنلاین وشي زمونږ ایگزام به هم آنلاین کیږي خو جی او دغه آنلاین اوس د کې موست پروبلی دي چې سټوډنټان به ډیر وی چې هغه به سر نه اکسس پورټ انټرنیټ هغه به کلاس وانه کړي خو هغه به چې کله ایگزام راځي نو بیا به د ایگزام آنلاین ډیمانډ کوي او د آنلاین ایگزام کې دا خبره ده چې هغه کې سټوډنټ ته چې کوم دی اوپن بک اینڈ اوپن انډراید اوپن سمارټ فون ایگزام دا چې کوښښونه ورکړي کېږي چې هغه ریسرچ کوي او خپل هغه جواب دغه تلاش کوي او هغه ورکړي نو هغه د پاره هم لکه خود دې بیا دا څه چې دې بدله کې بیا هغه ایگزام هم چې کوم دی آنلاین غواړي او آنلاین ایگزام چې کوم دی سټوډنټس لپاره ډیر آسان دي نومان صاحب انټرنیټ بس کېږي خبره هم دغه سوال کوو چې یونیورسيټي سره پلان څه دی آیا چې کم څنګه ارڅ فلو کې روان دي مخکې روانو اوس به رواني نو لکه اوس چې څنګه د اعلامیه د نوټیفیکیشن دي نو دي کې خو لکه 28 پورې او جی دوه هفتې دي دا خو لکه د سپرینګ ویکیشنز هم په دغه ورځو کې آلموست لکه وی لګبګ تاسو به دا موردلی چې سپرینګ ویکیشنز به بهر چټیږي خو دا 2 ویکس دي خو خدای د خیر کې کوم مثال د دینه بیا دا شی پرولونګ کیږي نو بیا به کېږي شي لکه ګران شي او کچېره دا دوه هفتې دا خو دومره غټ سیز نه دی دا خو ایون نومان صاحب هغه خو تاسو وی چې فرض کا آنلاین کلاسز وینو بیا سټوډنټس ډیمانډ هم کوي ټیک دی هغه ډیمانډ د منلو دی یا نه د خپل ځای خو زما سوال بیا هغه دی چې چاته ایکسس نشته کم سټوډنټس دی هغه ته انټرنیټ فیسیلیټي نشته هغه سټوډنټس با سکی جی ګوري چې کوم سټوډنټ ته انټرنیټ فیسیلیټي نشته نو هغه لپاره هاستل اکاموډیشن چې کوم دی دا ورته یونیورسيټي پلان کوي مخکیم کړی دی او اوس هم ورته کوي او یونیورسيټي باقاعده د هغه سټوډنټ د هغه ډومیسایل جو کې دا ډیټا خبرته وي په یونیورسيټي کې نو هغه ته کتل کیږي چې به د دې الګ چې کوم دی د کوم دی نه بیلونګ کوي او هغه ته کې او داسې ټیم هم شته چې هغه باقاعده د هغه د کنفرمیشن کوي د موبایل نتورک ولا سره رابطه وي او ګوري چې به په دغه علاقې کې نکشته او کنيشته نو موستلی هغه خو کته تاسو مونږ کې پته لګي چې یو کس د کوم علاقې سره زوم راځي پاتې نو هغه لپاره بیا هاستل دی او نمبر ته بغرنه سوال عمله برازي او کنا ټیچینګ سټاف برازي جی بالکل دا چې کوم چټیانې دي نو دا صرف د سټوډنټس لپاره دي باقي چې کوم دی ایڈمنسټریټیو سټاف چې کوم دی او ټیچینګ سټاف پر راځي صحیح ډېر شکریا راځي چې کوم خپل افیس نه لري خپل مخکې ماحول کې به وي خو چې سټوډنټ په صرف آنلاین وي چې چاته اکسس شته او چاته فیسیلیټي شته ډېر شکریا تاسو موږ لا ټایم راک عرفان صاحب دوه هفتې دي نو خلک کو اکثر لایټ مخلي چې دوه هفتې پس به سره بیا ګورو او د وخت کوم ایڈوانټیج کوم تاسو سوال کړی مو ډېر زیات مهم سوال او چې کوم زموږ د قبایلی سیمه الکان جنې کې دي ماشومان بیا بس کوي اکثر لا خو الټاډو نت موبایل اکثر لا کار نه کوي نت هوټل لري خبره ده خو د وخت کې لګیو ورچ انیشل سټیج دی لا هاستل کولو
دي هاستل بند نه دي ون پرایویټ هاستل کې هم ډېر ماشومان دي 13 لا خدا مسله وا چې دایم پټول بند کړي وي چې دی به کور ته ځي په زور کور ته لګلیو ځکه مسله زیاته وا خو پلان چرته دی اوس دی وخت کې هم دغه اډ هاک خبره ده چې 2 هفتې دي 2 هفتې به وګورو ک حکومت اوزن ډول چې دا مخکې 3 هفتې نور بندي بیا به 2 هفتې بندي وي بیا به سره ګورو پلانینګ یو ځای کې نشته دی صرف وقتی باندې کار کیږي لګیا دی خو هغه سره متبادل هم نشته چې چا دا فیصله کړی دا چې 15 نه 28 پورې تعلیمي ادارې بند وي خو دا هم سره بیا پلان نشته چې فرض کړه چې صورتحال جوړیږي حالات جوړیږي نو دا سټوډنټس بس کوي آیا دا هغه هم بیا وایس چانسلر تا یا یونیورسيټانو ته دا اختیار وکړي دي چې په دغه قبانه تاسو خپل فیصله وکړي اسه یو خبر ده عرفان صاحب پم چې موږ هغه تیر هم کړیو چې هغه وخت کومه فیصله شوی صرف به فیصله وکړي د سکول بند کوي دا کولاو کوي خو هغه متبادل چا هم اجلاس نو راغوته چا سره هم څه پلان نن سوشل میډیا ډکا وا چې کوم پلارانو هغه تصویرونه شیر کړو چې زموږ ماشومان پرایویټ سکول اونرز چې کوم دی هغه راغوستي چې سکول ته برازي یو خبره خدا کم د زمونږ د وخت کې پرایویټ سکول ریګولیټری اتھارټي بل خبره ده دفتر کې یادوي نو دا غوی د ذمہواری ده بل خبره چې کم دا یونیورسيټي دي دفتر تشته زبده کې اوسټو یونیورسيټي یادوم دغه کې ام یو یادوم پېښور هم یادوم انجینرینګ هم یادوم اګریکلچر هم یادوم او ورسره بیا چې کوم اسلامي کالج دا هم یادوم دوی موږ نه فیس اخلي چې دا به فزیکل امتحان ورکوي چې کوم فیس سټرکچر دی هغه آنلاین نه دی هغه د یونیورسيټي نه دی هغه د فزیکل کلاسونو لپاره دی آیا دوی به اوس فی کې ریلیکسیشن کوي چې تاسو اوس آنلاین تراله تاسو چې کوم هغه چارجز دي اب کم وی ول چې کوالټي هغه نه دا کانټینټ اومغه دی کم چې فزیکل کی وی او طریقه چې کوم دا ورچوال دا نه اپ پلانینګ دی او نه دا پلانینګ دی نو بیا فیسونو کې هم د کې کمې پکار دی تاسو د ماشومانو نه ک 50000 15000 یو نیم دی کې هو بیا 80000 روپے چې کم سمستر اغستې کیږي دا غي پیسې د فزیکل ایجوکیشن لپاره دي دا آنلاین لپاره نه دي یو راشن د مخلو پروګرام کې اوسل بیا هر کله خیم صاحب نوادار پریس کانفرنس نن کې دي او الزامات په یو بل باندې لګیدل او داوی کېدلی حکومت وایي چې موږ ګټو اپوزیشن وایي چې موږ ګټو او د چیرمن سېنات الیکشن سباله بکیدون کې وی د حکومت یا د اتحادی جماعتونو صادق سنجرانی صاحب او د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي مرزا افریدی صاحب ډیپټي چیرمن سېنات امیدوار دي د اپوزیشن جماعتونو اتحاد پاکستان ډیموکریټک موومېنټ یوسف رضا ګیلانی صاحب او عبدالغفور حیدری صاحب څوک ګټي څوک بیلی په چیرمن سېنات چې کوم کرسي ده په هغه باندې ټاکره ده پنجاب ورسز بلوچستان ډیپټي چیرمن سېنات باندې ټاکره ده خیبر پختونخوا ورسز اسلام آباد ورسز بلوچستان اسلام آباد ته ووټ راغلی دی خیر خو بهر تعلق به موږ ګورو چې هغه لو پنجاب د حکومت خبره کوم او د حکومتي اتحاد د ډیپټي چیرمن سېنات امیدوار مرزا افریدی صاحب یادوم او زه عبدالغفور حیدری صاحب یادوم چیرمن سېنات باندې د پنجاب او د بلوچستان دا او په ډیپټي چیرمن سېنات باندې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان دا کوم ځای کې چې همیشه تبدیلی لګه مخ کې راځي نورو هغه په نسبت باندې نو دا ځل وګورو چې کوم ځای کې تبدیلی مخ کې راځي خو پریس کانفرنس وشو مسلم لیگ نون مشرانو او هغه وی چې موږ ته فون کالز راځي واتس اپ راځي او موږ باندې دا دباو اچي چې تاسو ووټ چې دینو دا صادق سنجرانی صاحب په حق کې استعمال کړي حافظ عبدالکریم صاحب هغوی دغه وینا کړې ده په شپږم مارچ په 9 مارچ باندې دغه ټلیفون کالز راغلي دي مولانا فضل الرحمن صاحب هم دمکی ور کړې ده که فرض کا خلک پاشان نشو او چا دا لوبه بدله کړله نو موږ ټول شواهد ټول ثبوتونه ټول چیزونه موږ مخې ته راوړو په ډاګه کوو بهرحال نن پوره شپه پکې شته او سبا پکې بیا هم ورځ ده سو پورې چې ووټ نه پول شوی څه هم کې دی شي خو مبارک ورځ ده فهم چې تاسو ما څو نزل ویلي دي چې کله تاسو خپل کار نه علاوه د نور چا په کار کې کار ساتي چې هغه کار تاسو نه یعنی دا تاسو یو دایره اختیار یا حدود دي او د دې نه تاسو کله بهر په هر څه کې کار ساتي نو یقینا په تاسو باندې بیا د نور خلکو الزامات راځي په تاسو باندې بغوتی اوچتيږي تاسو په کردار باندې او تاسو په کارکردګۍ باندې خبرې کیږي نو نه په کار چې د چا کم کاری په کار چې هغه کار وکي بار بار دغه یو خبره مخه ته راځي ذکر ونه شو ته چا فون کالز کړی دي
خو پته به ټولو ته وي غالبا هغه انډایرکټلی شاید خاکان عباسي صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه وایي نوم د چا نه اخلو خو ټولو ته پته ده چې دا کالونه څوک کې لګیا دي. بهرحال کال چې څوک کوي زه حیران دا یم چې دوی هغه سنټ انتخاباتو کې ولې کالز نه کول. دوی هغه وخت کې کالز چرته وو، هغه وخت کې خو ډېر خلک خوشحاله وو چې ادارې نیوټرل شوې او نیوټرل ښکاري لګیا دي او ډېر خلک خوشحاله وو چې ډېر په اسانۍ باندې به یوسف ګیلاني صاحب وګټي. خو بهرحال پخواني وزیر اعظم شاید خاکان عباسي صاحب هم لږ د ګیلې اظهار کړی دی. تاسو واورېدل چې څوک کال کوي او ټولو ته کلیر ده چې چا چرته نه ګټلې ده او څنګه بیا د هغوی ګټه بلا ترته ځي. عرفان صاحب تاسو دا فکر اول ورځ هم ویلي خو که موږ لږ غونډې دا لږ ریپیټ کولی چې نن پکې یو دوه خبرې ډېرې مخې ته رالې چې زما خوا ته پام نو که ستاسو چاته پام و چې ګیله وکړه شبلي فراز صاحب چې میډیا ډېر غلط فکرز چلی لګیا دی. دا بالکل د 53 او د 47 مقابله نه ده. یو خو هاوس د 100 ممبرانو نه دی، هغوی دا خبره وکړه هاوس دی د 99 کسانو یو کم سل یو ممبر پکې نشته دی او دا اپوزیشن ممبر دی. اسحاق ډار صاحب پاکستان نه بهر دی نو هغه به سبا ووټ نه کاسټ کوي. نو دلته خو اپوزیشن ته یو ماینس راغی. بیا هغه دا ګیله وکړه چې دې وخت کې په ایوان کې 15 آزاد امیدواران دي، 15 دي خو څلور حسابېږي ولې چې بیا عبدالقادر صاحب پی ټی آی کې شامل شو. نو څلور د فاټا چې کوم د قبایلي سیمې دي شرمیم صاحب بیا پیپلز پارټي کې شامل شو نو بیا درې پاتې شو یو التنورم کم شو او زما دا درې کسان چې د خو حساب کې. اوس خبره دا ده چې موږ د اپوزیشن د حکومت خبره کوو، جماعت اسلامي نن اعلان وکړ چې با چاله ووټ نه ورکوي ایز یوزول. دا وی خیر خپل کلیر سټانس دی. خیر ما سي هغه الفاظ یاد کړو نو ما غي سره اختلاف نشته. سیاسي فیصله ده او دا سیاسي فیصله هغه ته هم په خپل کلیر ممبرانډر ګیله کوي اکثر ځکه د سکول واړي ټیک کار کوي. پاکستان تحریک انصاف نن ډیر زیات خوشاله و چې موږ ډیر کمال وکړ. مونږه چې کوم وړي صوبې دي هغه د هغه حق ورکو لګیایو عہده ورکو لګیایو کله دا وایم حق ډېر خبره شي عہده ورکو ورلا چې مخکې ته عہده مخې ته نه راتلې. نو شبلی فراز صاحب ډیر زیات پور امید دي او هغه وایي سبا خو بس ګټه هم زمونږه دا تاسو غلط ایکسپیکټیشنز کوي لګیای تاسو اندازې غلطي دي زمونږ اندازې چې کومې دي هغه صحیح دي او هغه مقه زور لګاو چې اسحاق ډار صاحب بار دی نو یو ووټ ډېر قیمتي دی هغه ته راشه. نو چې فهم صاحب هغه هم بهر شو، جماعت اسلامي هم بهر شو، نو دا 98 تر هغه نو فیصله په څو کېږي؟ فیصله په 50 کېږي، پورا 50 ووټ پکار دي او پورا 50 ووټونه پکار دي. خو بیا دلته یو آزاد امیدوار چې کوم دی د حکومتي اتحادي جماعت تاسو اور ذکر کړو ایم کیو ایم چې دا هغوی یو زنانه چې کوم دا هغه په عدت ناستره اوس به دا خبر نه راغلی چې څه کوي او ځکه چې هغوی د یو جامع خالد طیب جامع کورنګي نه تاسو کړی اغستلو د پاره هغوی سره رابطه کړې 97 خبر رااله بیا به فیصله 49 کېږي تقریبا دومره هم کېږي. تاسو ویلی شو چې کوم تاسو آزاد امیدوارانو کیلکولیشن وکړئ کې 3 کسان دي دغه 3 کسان چرته زی خو په دې وخت کې چې کوم منګه د سخکاری او کم طریقه خپلېږي یا گیم کېږي نو هغه کې د اپوزیشن جماعتونو شمیره را کمیږي او هغه بیا زی صادق سنجانی صاحب دا نو تاسو خو بیا کولاو خبره کولای شئ چې حکومت هار سټرینګ کړی دی. خو کوس یو منټ کنه خبر کوم کوس تاسو وایي چې د اپوزیشن فیګر د 53 نه دی شبلی فراز صاحب او هغه چې د 51 دی فار ایگزامپل یا 50 دی او د 50 نه دا زیات وټونه اخلي شپږ 50 وټونه اخلي. اسمه مثال درکو یا دا غوښ مهرا یو کم 50 ته یا یو 50 ته سوم دي او بیا ګیلانی صاحب شپږ 50 وټونه اخلي نو بیا تاسو ویل شي چې اپوزیشن جماعتونو هغه سټرینګ کړی دی نو کوم طرف ته هم کېږي خو که بیا چیرمن سېنات او ډیپټي چیرمن سېنات څومره امیدواران د چا دي او وټونه اخلي نو موږ ویل شو چې شفاف انتخابات شوي دي او ډیره ګران ښکاري چې دا سی وی چې چیرمن سېنات خبرې بدلی او د ډیپټي چیرمن سېنات ووټ بدلی اکثر هم د سی وی په دې باندې خبره کوو تیار یو او د الیکشن په منګه غټو هم باید چې موږ سره اکثریت پوره نه دی خو دا چې کوم زیات زور ورکول په آزاد سېنیټرز باندې چې آزاد راغلي نون لیگ ولا آزاد عدل چې کوم هغه ټیکټونه کینسل شو بعد کې بیا شامل شو دسي او دغه شانتي یو آزاد کس هغه زمونږ د مردان دلاور صاحب هم
منتخب شو د پاکستان مسلم لیگ نون کې باقاعده خو هغه دا وخت کې د الیکشن کمیشن په ویب سټ باندې د په فهرست کې په آزاد حیثیت سره دی. اوس موږ دا نشو ویلې چې دلاور خان صاحب هغه د مسلم لیگ نون حصہ خوده خو آزاد دی نو آزاد سره خو بیا پاکستان تحریک انصاف ته تللی شي کوم چې شبلی فراز صاحب داوا وکړه. ما چې دا کټینګ کو کنه د دې خبرې کولې شبلی فراز صاحب په یو ځای کې هم یو منټ خبره نه کړې. غریب بلا خبره کوله چې خواږه وزاره فردوی ویل د کبه سره کړ چې زم خبرې کوم چې زما خبرې وره لکه هغه مقابله د ترجمانانو چې کوم روانه و شبلی فراز صاحب بنیمه خبره وکړه موډ به تاف شو هغه بدی کا زه خبرې کوم لګیا منو دوه نیمه خبرې کړې وې هو ډېر په ګرانه باندې شبلی فراز خبره رااله خو یو کس چې کوم یوازې همیشه بریفینګ کوي او یوازې راغلی شیخ رشید صاحب نورانی نوم د بلوچستان عرفان صاحب دا وایم چې د سی حکومتي کس مونږ ته ملو شي غفور حیدری صاحب هغه خیر ډیپټي دی کنه چې یو کس مونږ ته ملو شي چې هغه دا ډیټا موږ سره شیر کی حکومتي چې تقریبا 3 کال سنجرانی صاحب د چیرمن سېنات پاتې وو تقریبا 2.5 کالونه ولې چې ذکر وک جام کمال صاحب چې موږ ته ډیپټي سپیکر عہده ملو شوی دا بلوچستان ته موږ باندې دا اعزاز خبره ده. قصوری صاحب تقریبا 2.5 کال او شو دا 3 کال برابر دی هغه سکړی دي او د دوانو ټینیور کې 2.5 کال او 3 کال کې چې دوی بلوچستان دی کنه بلوچستان د څه فائدہ وشو صرف نوم د بلوچستان استعمالي کې د بلوچستان راغلي مرزبار څخه خفیه بیلټ ته کنه او پروګرام وخت هم ختم دی. قاسم سوري صاحب لکه هغه څه کړی دي کنه 2.5 کال اخیری خبره کوم او دا وخت هم ختم دی دا خفیه بیلټ ته کنه ټول ته پته بالکل د سه هم کې دی شي چې چیرمن سېنات د اپوزیشن راشي او ډیپټي چیرمن سېنات د حکومت راشي او دا الټا کې دی هم شي یعنی چیرمن سېنات د حکومت کې دی شي ډیپټي هغه هم کې دی شي او دا د یو جماعت هم کې دی شي سبا لبا ټول هر څه هغه پته ولګي. پروګرام مو ختم دی اجازه راکې الله پام.